د ملکنډ دنګ دنګ غرونه که یو اړخ ته د خپل حسن د وجې مشهور دي نو بل اړخ ته د دې غرونو نه راویستل کېدونکي سینډسټون اوس نه یوازې په ملک کې دننه بلکې بهر ملکونو ته هم لیږل کېږي. دا سینډسټون د خپل ښکلي رنګ، مضبوط جوړښت او قدرتي ښکلا له امله ډېر مشهور دي. د سینډسټون فیکټرۍ یو کارکوونکی شفیع الله سونو پښتونخوا ته وایي خلک دا سینډسټون د کورونو د ښکلا دپاره خوښوي. دا خو د غر نه راځي، دا هلته کې درنګیان لګوي، هغوی په چاول له دغه کې بیا هغوی ټکټرو ته واقع دی راوړي، دلته یې واړوي، دغه څنګه ملګری لګاري، نو دا هلته بیا مونږ کټ کړو، دغه مونږ کټ کړو، بیا یې راوړو دلته دا بل کارګر لګاري کولای والا، دوی چې بیا ټایلونه جوړوي. دې کې خو صرف دغه 18 مشینان دي، دغه دغه کوي او بیا دا چڼه څټکي ځان له مونږ پیدا کړي، په دې باندې بیا کولا وهو، نور په دې کې مشینرۍ دي خاص څه نه. دا د بډخیلې غر دی او د ګمبد نه راځي، د سوات نه پکې راځي، د اوسکۍ نه پکې راځي، مختلفو ځایونو نه راځي. دا خو دا د مندرې دي، دا مونږ چې کوم کټ کوو دا سور کاڼي، دا د مندرې د ګمبد نه پکې هم راځي. یاره په پاکستان کې خو پاکستان ته ځي او بار ملکونو ته پکې هم ځي. مونږ په خپل ځان پرې که درې پیرې بار ملک هم دوبۍ ته لېږلی و، چې برف تکي به ورته هغوی هم په بار ملک ته لېږي، غټه غټه پیټۍ والا پیدا کړي دي، هغې کې لګی بیا په کنټینرو کې ځي بار ملک ته لېږي. یاره موږ خو زیات تر کوټې ته لېږو، نور کراچۍ ته ځي، لاهور ته ځي، پنډۍ ته ځي او ګجرات ته ځي، هر ځای ته ځي. او دغه ډیکوریشن لپاره لږې خو ځینې خلک یې هغې په کورونو کې دننه هم لګوي، خو لکه عام چې لږې نو ډیکوریشن لپاره بار چاردېوالی کې لګي. د بډخیل افتخار حسین سونو پښتونخوا ته وایي دا سینډسټون زموږ د علاقې دی، ځکه مو په خپلو کورونو کې لګولې. زموږ خپل د کور کاڼې دی، خو مونږ چې څومره لګولي دا کاڼې نو د دې خپله یو مزه ده، یو خپل یو لوک دی، مونږ خو په ټول کورونو کې لګولي. خو په دې کې چې دا کم دا سور کاڼې دی نو دا بهر چې دا کم دیوال دی دا فرنټ چې ښکاري دا چې په دې باندې ولګولی شي د هغې بېل خوند دی. الحمدلله ملګرو خو زموږ کورونه لیدلي نو هغه ډېر زیات خوښ شوي او زه خپل ملګري ټولو کورونو تقریبا دا لګولي دا کاڼي، سور کاڼي، یو دا بلیک کاڼي، مختلف کاڼي، د کوټې نه والا کراچۍ پورې، کراچۍ نه پنډۍ، دا خپله علاقه ورسره او بهر ملک ته کسان شته چې هغو ته دې سپلایي کوي. د دې کاڼي د غرونو نه تر فیکټریانو پورې او بیا د ملک نه د بهر ملکونو پورې سفر په سونو خاندانونو ته روزګار ورکړی. محمد انس، سونو پښتونخوا، ضلع ملکنډ.